الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العظيم. دا صورت نم قریش تے و قریش د رسول الله صلی الله علیه وسلم خاندان دی. دا عربو په مشهور قبیلو کې یو قبیله چې دنو هغه قریش دی. دا غي سردار په هغه وخت کې عبد المطلب د قریش یو خاخ چې دنو هغه بنو هاشم دی. بنو هاشم دا بنو هاشم خاندان چې دی نو دا په دې معاشري کې ډېر محترم او عزتمن ګڼل کېده. دا عبد المطلب د دې قبیلې د مشر عبد المطلب په کور کې دا غزوی او عبد الله د زوی په کور کې محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه پیدا شو. او دا خاندان بنو هاشم چې دی نو دی به د بیت الله شریف د قریشو دی به د بیت الله شریف خدمت وکاو. د بیت الله شریف به سکو خدمت وکاو ځکه بیت الله معنی د الله کور. د الله کور کم یو دی. د الله کور ته موږ کعبه ورته وایو، بیت الله ورته وایو. د الله کور ورته ولې وایو؟ ځکه چې الله تعالی څنګه آدم علیه السلام او حوا به پیدا کړو دغه شانې د هغې د عبادت دپاره دا کور هغې جوړ کړه او په دې دی پاتې شو. بیا د مختلفو حادثاتو د وجې نه دا کور روان شوی او تادی وی. ابراهیم علیه السلام چې کله پیغمبر شو، اسماعیل علیه السلام د هغه بچی پیدا شو. نو اسماعیل علیه السلام چې دلته راوستو په دې دی کې ورته الله وی چې دلته آباد کړي. اسماعیل علیه السلام چې د کار کولو قابل شو یعنې ستاسو عمر ته ورسېدو بلکې ستاسو نه غټ شو. 14 کال نه زیات عمر شو. واده وکړو. نو چې واده وکړو په هغې زمانې کې ابراهیم علیه السلام او د غزوی اسماعیل علیه السلام هغې بیا راغله او دغه بیت الله شریف چې دی بیرته آباد کو. پسې آباد کو، کوټه یې جوړه کړه او الله تعالی ورته وښودو چې په دې ځای باندې هغه کوټه ده، په دې ځای باندې جوړ کړه. نو هغه د حضرت آدم علیه السلام په جوړ کړي کور باندې بیرته شروع وکړه او ابراهیم علیه السلام او د غزوی اسماعیل علیه السلام دا کور اوچت کو او اوسه پورې چې دی نو هغه آباد دی. زمونږ مسلمانان چې دی نو هغه د خپل ځان دپاره مرکز ګڼي. قرآن په هغې ګواه دی ان اول بیت وضع للناس للذي ببکه. اولنی کور چې په ځمکه باندې د عبادت دپاره جوړ شوی د الله هغه څه شو؟ هغه کعبه ده، بکه کې دی، په مکې کې. د دغې خدمت په وجه باندې په ټوله دنیا کې خلق خو به انسانان خو به دقې دی له حج له عمرې له عبادت له براتله ځکه چې متبرک مقام دی. نو په دې ځای کې یو مثالي امن دی په مکې کې. هغه وخت کې مو وسم دی، مثالي امن دی پکې. څوک پکې د الله تعالی د طرف نه حکم دی چې من دخله کان آمنا. څوک چې دلته راشي یا به صحیح ابه محفوظ. لهذا د هغې حدود مقرر شوي. په هغې حدودو کې چې دننه کم خلک اوسېږي هغې به بوټی نه شو کوي، مرغۍ به نه ولي. دونه سخته منع ده ورته. ټیک شوه. اوس د دې امن مثالي په وجه باندې دلته چې که هم خلک اوسېدل نو دا خلک په بیروني ملکونو کې په لرې لرې ځایونو کې ډېر زیات د عزت قابل. نو پخوا خو داسې حکومتونه نه اوسن چې اوس حکومتونه دي چې دا امریکا ده او دا برطانیه ده او دا پاکستان دی او دا پکې اټمي دی او دا چې کوم دی زراعي دی او دا چې کوم دی نو صنعتي دی. دا فرقونه نه بس د ټولو نه لوی ذریعه چې و نو هغه څه تجارت و د مکې والا. نو په دنیا کې چې به کله خلک د دې کلي نه بل کلي ته تله نو په میاشتو به را سفر جاري. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په کم زمانې کې پیدا و. په هغې زمانې کې دا قریشیان چې دي چې به کله سفر کوو نو په لارې باندې به دي چا نه لوټل. د دې نه علاوه چې کومه قبیله به وه ډېر خلک به روانو تجارت لس به وکړه، شل به وکړه، سل به په لارې به ورته غله راپاڅېده، ډاکوان به راپاڅېده او د هغې نه به هغه څه چې به ورسره وه به یې ترې واخېسته، لوټ به یې کړل. خو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا کلی دا مکې والا خلک دا قریش خاندان دی چې به کله تلو دا به ویل چې موږ قریش یو بس غلو به مو ته هم څه نه ویل. نو په دې وجه نور خلکو به په ووړي کې سفر کاو شام طرف ته، یا به په جمي کې سفر کاو کوم طرف ته؟ یمن طرف ته. خو دواړه طرف ته نه و. لکه په یو ځل چې به سړی راغی نو بلا مال به یې راوړو
او بیا به نشو تللی ول چې بیا به خدای خبر خدا قریشیان چې بتله نو چې د جمې موسم به الله تعالی ولا جمع برکتي کړه او یمن طرف ته بتله کوم طرف ته یمن طرف چې وا ګرم ګرمي و نو یخنۍ طرف نه نو یخنۍ کې باغ کې یمن طرف ته او چې بیا خپلاره بوته چا سره او د یمن په ساحل باندې بیران خپل تجارت کو بیا برات الله غزه او چې جمع وړه بشنو په وړي کې به ګرمي ونه په ګرمۍ کې بیا یمن کې ګرمي ده لکه دلته چې په ملتان کې ګرمي په پنجاب کې نه زیاتې ګرمي نو په وړي کې بیا دا دغه ولګېدل دا د مکې خلک او دی بر دې روان شو د قریشیان او دی به سفر کا کوم طرف ته شام چون کې یخ علاقه وا نو چکر به مو لګاو تجارت به مو کو او الته په دغه لار به مو ته چا سنوي دی خو چې بدله ام بوته چا سنوي او د چې بدله ام بوته چا سنوي نو دا چا دا کار کړو دا کار الله کړو چې د خپل کور د حفاظت په بنیاد باندې دا غي په وجه باندې الله تعالی دومره عزت او دومره احترام دی له ټوله دنیا کې ورکړو اوس چې دومره عزت او احترام ورکړو نو دې خلکو له پکار دي چې په دې پوه شي چې دا احترام موږ له چا راکړی دا عزت دار الله راکړي او دا له څه په وجه راکړي دا د بیت الله شریف په وجه باندې راکړي نو چې بیت الله شریف په وجه باندې الله تعالی دیلا د بیت الله سره دا او د الله سره تعلق په وجه باندې په ټول عربو کې دومره عزت دي حاصلو نو دې تجارتي قافلې به د لوټ مار نه محفوظ وي چې محفوظ به نو په دې بنیاد باندې الله تبارک وتعالى د دې لپاره تجارت او د خپل کاروبار د لارې کلا او ساتلې وي په مخه به یعنی وړه جمع به خپل تجارت جاری ساتنو مالدار په دې لوی نعمتونه چې کم دي په دې باندې الله تعالی په دې صورت کې دې درسي وي چې د الله شکر ادا کړي چلو کوي او د الله شکر دې ته نه وي چې ته په خپل وي شکر دې یا غوګون الله توي دې شکر دې ته نه د الله شکر دا دی چې الله در باندې د دې کور د وجه نه دونه احسان کړي نو د دې کور د عزت خیال وساتي او د کور د عزت تقاضا سره د دې بیت الله شریف د عزت تقاضا دا ده چې دا کور د کم الله دی د کم الله د کور په نوم باندې مشهور دی نو د هغه الله توحید عقیده خپل چې یوازې اق الله د ټول دنیا کائنات خالق مالک رازق حاکم دی مربی دی د الله سره به څوک شریکوي نو شرک د عقیده نه ځان ساتي او د الله سره د تعلق د جوړولو لپاره د الله په عبادت کې یعنی منځ روزه حج زکات دا د الله په عبادت کې خپل وخت دی دا مطلب نه دی چې کنه ټول عمر ست منځونه کوي مطلب دا دی چې کم ټیم د مونږ پاغي کې منځ وکي کم ټیم کې د ذکر دی نو صرف د الله ذکر وکي کم ټیم کې رچانه سغواړي نو صرف د الله نه غواړي کم ټیم کې رچا په نوم باندې منښت کوي صرف د الله په نوم باندې منښت کوي د چا خوشاله ور غواړي نو د چا خوشاله ول مغواړي صرف د الله تعالی چې د خوشاله شي دا لوی خبر ده چې الله د خوشاله الله بدل په مخلوق کې محبت پزونه کې پیدا کړي نو دا چون کې رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبرو او د پیغمبر په حیثیت خلکو ته تبلیغ کاو نو د مکی خلکو ته چې تبلیغ کاو نو هغه مکی خلکو د پیغمبر علیه السلام سخت مخالفت وکړه حتی دا چې هغه خپل خاندان کې ابو جهل دغه شان ابو لهب دی د خپل تر نوم دی ابو لهب اغي او دغه شان نور خلکو یې د مخالفت شروع کو چې د ظلمونو هغه غرونه پر راواچي او د یو موقع هم رااله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره کوم ملګری پیغمبر علیه السلام وته تاسو دا کله پرې دی تاسو نشئ برداشت کولای حبشې ته هجرت کړو بیا دغه نورسته مدینه ته په شریک باندې هجرت وکړو نو الله تعالی د مکی هغه قریش ته دا خبر ور یادې چې د الله شکر ادا کوي او د الله د عبادت حکم یې وته وکړو چې اعوذ ذپنا غوړم بالله فالله سره یعنی په مدد د الله سره من الشیطان د شیطان الرجیم رټل شي بسم الله شروع کوم پنوم د الله الرحمن چې هغه ډیر زیات مهربان دی الرحیم او همیشه مهربان دی لإلاف الفت نرمی محبت ته مانوس کېدل ته وي عادت کېدل ته وي ل د الله چې په ور تر کې راشي دا لاجل کې لیے بسبب نو لإلاف الاف وي محبت ته مانوس کېدو ته عادت کېدو ته نګوره لإلاف د وجه د عادت کېدو قریشین د قریشیان لإلاف د وجه د عادت کېدو او د مانوس کېدو قریشین د قریشیان ایلافهم اغا مانوس کېدل او عادت کېدل د دې رحلت د سفر الشتاء د جمی سره والصيف او د وړي سره په جمی کې به کم طرف ته یمن ته وړي کې به چرته ته شام نو چې دا احسان در باندې الله تعالی کړی نو فلیعبدو نو دا خلق دی اوس عبادت وکي
رب د رب هاذا البيت د دې کور چې کوم مالک دی د رب معنی موږ پرون کړی وه چې رب خالق مالک ته هم وایي او معبود ته هم وایي. وګوره یو خبره ده چې مربي ته هم وایي. مربي چاته وایي؟ پالونکي ته وایي او حاکم ته هم وایي. نو رب هذا البيت چې هغه مالک دی د دې کور، الذي هغه الله اطعم چې دغه الله خوراک ورکړی هم دوی له. خوراک یې ورکړی څنګه؟ خوراک یې په ټولو خلکو له ورکړی. دې څه مطلب دی؟ یاره ډېر مال یې ورکړی. ولې ډېر مال ورکړی؟ تجارت یې مسلسل ډېرېږي. نو چې دا تجارت یې ډېر دی جو مالي طور مضبوط دي. اطعمهم خوراک یې ورکړی دوی له من جوع د لوږې نه. د لوږې نه یې وله د لوږې د ختمولو دپاره یې وله خوراک ورکړی. او آمنا او محفوظ کړي دي، په امن کې کړي دي هم دوی من خوف د مختلفو یرونه، د ډاکوانو د قاتلانو د یرې نه دا محفوظ کړي دي. اوس څوک دي ته څه نه وایي. و آمنهم محفوظ کړي دي من خوف د یرې نه په امن کې کړي دي. اوس په دې سبق کې موږ پکې شو د دې سبق د دې صورت نه موږ له کمې خبرې اوس موږ له یادول پکار دي. قابل عمل کم کارونه دي چې موږ د دې سبق نه ځان له یاد کړو. دې سبق نه یوه خبره خو دا معلومېږي چې ګورئ دا کم خلک دا کم کارونه کوي. لکه ستاسو په کلي کې ترکاڼ شته، مصري شته، د ګاډو مصري شته، استاد شته، د سعودي مزدور شته، د دوبۍ مزدور شته، دکاندار پکې شته. نو دا مختلف خلک چې دا مختلف کاروبارونه ورته میلاو دي د ډوډۍ د ګټلو دپاره چې دا په مختلف دلته کې سړی د کور ته راشي او په بازار کې په مازدیګر شي ماښام کور ته منډې وایي او پلار دی تللی سعودي ته او په سعودي کې په کلونو ناست دی وړلې کور ته را منډه نه وایي. ولې؟ هغه دی چا دته محبوب کو چې دا خپله ښځه خپل بچي پرېښي او هلته ناست دی. دا الله محبوب کړو. نو موږ به دا وایو چې الله د خپل بندیانو ته د ژوند د تېرولو د ډوډۍ د ګټلو دپاره مختلفې طریقې ښیي. ټیک شوه؟ مختلفې طریقې ورته ښیي او هغه طریقو دپاره مینه الله تعالی د هغې په زړه کې اچوي. تاسو په خپله ګورئ بعضې وړو د مینې سبق سره یي، بعضو سره نه یي. اچھا چې په سبق د دغه سره ګاډو مصریتوب سره مینه او هغه لاړ مصریتوب. اچھا چې په کور کې د کوترو سره مینه ده نو څونه جرګې پسې موږ وکړې خو هغه د کوتر والا نه را ځي. دغه سازونو له لازوی چې دی نو الله دې وبخښي هغه نه را ځي. دغه شان د بډۍ له لازوی نه را ځي. ولې نه را ځي؟ مینه نشته که نو دا مینه له الله په زړه کې نه ده اچولی کېدای شي هغې ته په زړه کې د بل ته شي مینه اچوي هغې ته به دي. نو یو خبره موږ له قابل عمل دا ده چې دا موږ مختلف کسبونه هنرونه دا مختلف روزۍ د ګټلو چې کومې طریقې اختیارو دا الله تعالی د سړي په زړه کې اچي او مینې هغه طرف ته بیا واچي. دغه شانې دا سفر کول دا هم د الله یو لوی نعمت دی. که فرض کا مثلا ستا پلار چې دی نو هغه په کور کې ناست وي نو 500 روپۍ دیاړي به چا سره به یې کولی؟ نه شو کولی. د پلار ناست وي نو چا ته به دیاړي کولی؟ نه به میلاوی دی. نو ګوره دا سفر د الله د طرف نه هم یو لوی نعمت دی. د دې ځای نه روان شو سفر یې وکړو سعودي ته ورسېد، امریکې ته ورسېد، برطانیې ته ورسېد. نو اوس ریالونه او ډالر او درهمونه راوړي که نه راوړي؟ دا ولې راوړي؟ دا د سفر دا سفر کول چې دي تجارتي دا هم د الله تعالی لوی فضل دی چې پاچا باندې وکړي. نو سړی دې دا نه وایي چې یاره چې زه په سفر کې یم او بس سپېره یم. نو نه سپېره نه یي. دا سفر ځان له الله تعالی یو لوی فضل دی چې د خپلو بچو د رزق د پراخۍ لپاره یو سبب جوړ شي. نو دا دویمه شوه. درېیمه دا چې د الله په نعمتونو باندې شکر ایستل دا عبادت دی. د الله په نعمتونو باندې شکر ایستل دا سره عبادت دی. الله نعمت ور یاد کو چې تاسو امنهم من خوف او اطعمهم من جوع نو فلیعبدو. نو هلته د دې شکریا ادا کوي نو دغه شکر ته عبادت ووایو. نو په دې وجه موږ تاسو له پکار دي چې موږ د الله په نعمتونو باندې شکریا ادا کوو. نو دا د الله عبادت دی. نو ګوره دا موږ پر خپلو کلو کې اکثر شکر راته وایي لکه څنګه موږ وایي خیم بس نه نو خیر نو د الله شکر ادا کړه که نه نو څه ورسره ووایه الحمدلله خیر. شکر ورسره مه وایه شکر بس په خپله دی الحمدلله خیر. څوک درته وایي هلکه بازار ته تللی وي الحمدلله تللی وم. څوک درنه اوس تپوس وکړي چې هلکه چېرته دی انشاءالله شاټۍ ته به ځو. څوک درنه بیا تپوس وکړي هلکه جامې دې اغوستې دي اخترله الحمدلله یا چې اغوستې دي راوړي ماشاءالله یا دې نه دي اغوستې وي انشاءالله یا دې رور مړ شو نو ته پړینګ په ژړا نه انا لله و انا الیه راجعون. دغه شانې خپلې وټکېده بیا هم وایه انا لله و انا الیه راجعون. که دا درته نه ووایو الحمدلله چې دونه خدای پاک ته یاد تکلیف را باندې راغی دا هم د الله شکر دی. نو ګوره دا شکر ایستل دا هم عبادت دی. زموږ خلک دا شی نه کوي.
ډېر خلک داسې چې خصوصا په دې عربیانو کې دا یو خصوصیت شته چې الحمدلله ماشاءالله انشاءالله سبحان الله د خوشحالۍ خبر ورته ملو شي سبحان الله دلته اوس دی لږ سبق ووایو ښایسته ما خوښ شو نو زه سبحان الله ماشاءالله او که هغه مې پاس او نه ورته وویل او سره یې ښکته کړم زه انا لله و انا الیه راجعون انا لله و انا الیه راجعون دا د غم خبر دی د غم په خبر باندې انا لله و انا الیه راجعون دغه شانې دا پکې یاد کړه چې ګوره د عبادت قابل صرف الله دی ځکه دا زموږ ټول نعمتونه الله موږ له راکړي نو د عبادت قابل صرف الله دی د الله نه علاوه د باباګانو په درونو کې تا کول د غټو سرمایه‌دارو په درونو کې سجدې لګول د غټو لیډرانو په حجرو کې چې کوم دی ځان سپک ثابتول دا ټول څه دي دا د الله تعالی د عبادت په ځای باندې د نورو خلکو عبادت دی د عبادت قابل صرف الله دی لہذا عبادت پر چا کو صرف د الله او اخر کې دا چې دا روزي موږ له الله راکړي ته وایې څنګه الله راکړي زما پلار پسې سعودي ته تللی دا سعودي ته پسې کې دي په جاز کې دي نو پرې ټرک کې د لاړ شي که نه په ټرک کې نشي تللی نو دې سړي له دا دماغ چا ورکړ چې په ټرک کې نشي تللی او هوا کې یو څیز جوړ کړو دا دماغ ول الله ورکړي بیا د څه شي نه جوړ کړو هغه څیزونه چا پیدا کړي الله پیدا کړي بیا د دې لپاره دا خواري چا وکړه دا الله تعالی دغه شان ته پټي نه غنم خوري یو غنم دی وکړو دا غینه وسو غنم جوړ شو بیا هغه د ځمکې نه راوخې جاوچا بیا به باران چا وکړو بیا چې کوم د دانې چا وکړي بیا د وړو په شکل کې دا نور مال دا ول چاره پیدا کړ نو روزي رسان څوک دی الله دی چې روزي رسان الله دی نو غوړ به چانه د الله نو عجیب تصور دی خلک وای باران الله وري راټوکې الله روغول الله کوي خو چې کله د قربانۍ ټیم راشي نو یې پیر بابا راوړي یې کاکا سے راوړي او بیا سوې یو رجی بس پلانی لا لار لکارو کو غني بس غرب پلانی لا ته ګور پلانی له چا مې ربانه په دې بنیاد باندې زمونږ رازق څوک دی الله دی او بیا مونږ او تاسو سره مختلفو شرونو او پتون څوک ساتي الله محافظ الله دی دا زمونږ لپاره د دې آیت نه هغه سبق راغی نور ته وښه ورته اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم لإيلاف د وجه د عادت کېدو او د مینه پیدا کېدو قریشین د قریشیانو ایلافهم هغه محبت د دې رحلت الشتاء د سفر د وړي جمی سره وسیب او د وړي سره فلیعبدون پس عبادت دیو کی دا ټول رب د رب هذا البيت د دې کور چې بیت الله شریف دی الذي هغه کو الله اطعم چې خوراک ورې کو دی لهم دی من جوع عند الوجنا خوراک ور کو دی خوراک په کو من جوع د الوجنا رستا وامنهم او محفوظ کړل دي من خوف د مختلف ويرونه واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين